السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو تازه خبر مخې ته شوی دی چې مریم ماشومه چې په چاسده پړانګو کې ډېره زیاته په بېدردۍ سره خپل پلار قتل کړی وه د مریم ماشومې پلار یعنې د مریم ماشومې قاتل ته پانسي میلاو شوله پانسي ورته رښتیا میلاو شوې ده د پانسۍ باره کې ته ټول حقیقت له تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د پانسۍ د حقیقت نه ځان خبر کوي دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانې لپاره زمونږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاء الله خامخا وخت زمونږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دوستانو مینوالو په چاسده کې ډیره زیاته دردناکه افسوسناکه واقعه رامخته شوې وه چې په چاسده علاقه پړانګو کې مریم ماشومه چې دغه دختر په دویمه ورځ باندې خپل ظالم پلار په چاړه باندې الاله کړې وه د هغې مرۍ په چاړه باندې کټ کړې وه او ډیره زیاته په بېدردۍ سره یې قتل کړې وه دوستانو مریم ماشومې څه ګناه کړې وه مریم ماشومې نه سپینه ګناه کړې وه نه توره ګناه کړې وه خو پلار په یو معمولي خبره باندې ډیره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې وه چې بیا د هغې د قتل ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوې وه دوستانو چې کله د مریم ماشومې قتل وشو او د مریم ماشومې قتل په اړه کې پولیسو تفتیش شروع کړو نو پولیس په خپل تفتیش کې دې حد ته ورسېدل چې د مریم ماشومې قاتل یعنې د مریم ماشومې پلار یې ګرفتار کړو او د پلار نه ولا تفتیش شروع کړو پوښتنې شروع کړې په هغه پوښتنو کې پلار ګیر کړی شو او پلار د مریم ماشومې قاتل وختو دوستانو اوس په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر زیات ګردش کوي ډېر زیات تیزۍ سره خورېږي چې د مریم ماشومې قاتل یعنې د مریم ماشومې پلار ته پانسۍ سزا ورکړې شوه په بازار په منځ کې پانسي کړی شو دوستانو زه تاسو ته یادګرنه وکړم تر اوسه پورې په دې ملک کې داسې قسمه حالات نه دي راوتي داسې قسمه چېرته قانون نه دی راوتی چې یو قاتل ته پکې پانسي میلاو کړی شي دوستانو همدغه رنګې د مریم قاتل هم دی د مریم قاتل ته پانسي نه ده میلاو شوې او نه ورته چا پانسي ورکړې ده اصلي خلک د خپل ځان مخکې کولو لپاره د خپل ویډیو راوستلو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خپروي نو موږ تاسو ته دا ګزارش کوو چې تاسو په داسې قسمه خبرونو باندې په داسې قسمه خبرو باندې یقین مه ساتئ ځکه چې د مریم ماشومې قاتل په جیل کې گرفتار دی او ریمانډ دپاره ورکړی شوی دی الله دې وکړي چې د مریم ماشومې قاتل ته پانسي میلاو شي دغه رنګې نورو ښایسته معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله خامخا وخت زموږ هر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام